بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسټابلیشمنت څه شی دی؟ په هر ځای کې د خلکو مایند کې هم دا سوال اکثر راځي. په کمنټس کې زه ګورم کله کله خلک دا وایي چې اسټابلیشمنت څه دی، یا داسې یو میټینګ کې خلک خبره کوي نو اسټابلیشمنت نوم پکې راشي. اول راځي د اسټابلیشمنت پیژنو چې دا دی څه شی. اسټابلیشمنت پر راځو. تاسو له مثال لا کوم تاسو په کلي کې تنظیم وي که نه، نو هغه تنظیم کې مطلب تنظیم خو د ټول کلي، خو هغې کې به 4 یا 5 کسان داسې که نه چې هغوی انفلوئنس هغه اثر رسوخ چې هغه پر خلکو باندې ډېري. لکه تنظیم پرې ته جومات وهله، جومات خو به د هر چا په کلي کې که نه. ستاسو په جومات کې چې اکثر خبره کوي موضوع شی نه بعد یو خبره کوي که نه، نو هغې کې به 15 کسان داسې که نه چې هغو انفلوئنس اوس لکه د 200 کلو مطلب اوس 200 کورونه دي په یو کلي کې. په دغه 200 کې به 4 تنه چې کوم دي هغه به داسې انفلوئنس هغو سره چې هغو که دې بر نه دا 4 تنه په دې 200 خلکو باندې خبره کوي. که دوی ته وایي دا خبره نه ده، دوی به نه وایي. که دوی ته وایي ده، دوی به ده. مطلب هغو د دوی د خولې نه داسې نه وښکلی شي. لکه هنري فیری چې کوم ده، دا د یو جورنالیسټ دی د برټش، دی وایي هنري فیری، دا د برټش جورنالیسټ دی. دی وایي مطلب په دې اسټابلیشمنټ کې خو هسې موږ ته ښکاري دا چې دا ډیموکراسي دی، جمهوریت دی که نه. خو دا یې داسې نه، خو دې کې دقسې پکې یو خاص کسان وي چې هغوی دا ملک چې کوم دی دا چلوي. لکه نو دغه مثال چې موږ واخلو د خاص کسانو دغه 4 کسان چې کوم دي په سټیټ باندې موږ اپلای کړو. لکه په سټیټ کې موږ داسې 4 کسان ونیسو. لکه نو هغې کې اولنۍ موږ سره راځي ملیټري چې کوم خاص ملیټري چې هغې کې هغو سره پاور وي. مطلب څه شي وي؟ پاور وي، د خلکو هغه طاقت وي ورسره. لکه پاور په هغو سره ملیټري سره. په دویم کې موږ سره راځي هغې کې پالیټیشن وي، ځکه سیاستدانانو نه بغیر خو یو کار کېږي نه که نه. عوام ته چې خبره رسي څوک به رسي؟ سیاستدان به رسي که نه. او مطلب عوامو ته به دا خبره څوک ظاهره کړي چې دا ستاسو په وینا کېږي، مطلب ستاسو په خپل حق من ستاسو په حق من کېږي. لکه تاسو دا خبره کړو هغه کېږي. دا خو د پالیټیشن کار دی. دریم دوسر موږ سره څوک دي؟ دریم په دې کې دوی کې دا چې دغه چرچ، هغه وایي چې چرچ د عیسایانو د عبادت ځای دی. مطلب رایټ لکه ته واخله خپل په کلي کې مولا. اوس ګوره مولا چې کوم یو خبره کوي موږ مولا خبره کړه، مطلب مولا خبره څومره اثر رسوخ وي، مطلب د هغې انفلوئنس ډېر څه وایي. نو دوی سره دغسې یو دوی د هیري فیري چې کوم دی دی وایي دوی سره د چرچ کې دغسې یو کس لکه چې د هغې انفلوئنس چې کوم دی هغه ډېر څه وایي. لکه نو اوس به خلک وایي ټول به وایي چې مولا خو چې کوم دی هغه د حق خبره کوي، نو مولا به څنګه نه منو. اوس دې کې یو سوال اوچتېږي چې د حق مولا کوم یو دی. راځئ دې خبرې مې بحث وکړو. حق مولا هغه مولا دی که نه چې کوم خپل سټوډنټ د ځان دفاع دپاره نه، د حق مطلب د حق دفاع دپاره چې د حق وینا وکړي او الله تعالی دپاره یو سټوډنټ چې کوم تیارېږي نه، هغه د حق مولا دی. هسې خو ډېر قسمه مولاګان دي، سني دی، شیعه دی، مطلب ګڼ چې خپل فرقې دي پکې. لکه خو حق مولا هغه مولا دی چې ته یو سټوډنټ څه دپاره تیاري؟ د الله دپاره، د اسلام دپاره، د حق وینا دپاره سټوډنټ تیاري، هغې ته زه بیا د حق مولا وي. خیر راځو دلته بعد پسې دوی سره څه شي وي؟ 3 نمبر کې چرچ وي. 4 نمبر کې دوی سره انویسټران وي. پیسو نه بغیر خو یو شی کېږي نه که نه. نو هغې کې دوی سره څه شي وي؟ ټریډنګ والا وي، ټریډرانز وي، ورسره غټ غټ بزنسمینز وي، ته ورسره څه شي هم لیکلی شي. نو دا هیریفین چې دی وایي که نه، دی وایي دا هیریفین دی وایي که نه، دغه 4 کسانو چې کوم دی دا ګروپ وي که نه، او دوی دا ملک چلوي. عوام ته دا ظاهري ګورې دومره صلاحیت دوی کې لري، عوام ته دا ظاهري چې دا ستا په فیصلې کېږي او ستا په حق کېږي. دا خبره عوام ته ښه ښکاره ښکاري چې دا فیصله خو زما په حق کېږي. او کېږي څوک کوي څوک دغه شاته نه دا 4 کسان چې کوم دي دوی دا ملک سیسټم چلوي. د شاته نه ملک سټیټ چې کوم دی دا په دوی کې مطلب پالیسیانې که جوړي په هغې کې خو دغه پالیټیشن دي کار دی. او که مطلب نور څه داسې دغه کېږي هغه بیل پاس کېږي یا داسې پالیسي جوړېږي هغه په دغه دوی کې شاته او عوام ته ښه ظاهري، عوام ته څه ظاهري چې دا کار چې کوم دی دا دغې ته کېږي. نو زه خبرې مطلب مې دا دی د هیري فیري چې کوم خبره کوي دی وایي په دې ملک کې داسې څه قسمه داسې دومره خلک شته دی چې دوی د ملک شاته نه الکټرو سټرکچر په دوی باندې وي او هغې ته وایي اسټابلیشمنٹ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیرا.